عزیزانو د غار سور هغه د هجرت واقعه شروع وا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار سور تا ورسیدا کافرو تا پمکہ کی پتہ اولگیدا چې نبی علیہ السلام پخپل کور کی نشتا نو تکلی شروع کا چې نبی علیہ السلام پیدا کئی د مکی لوی لوی سرداران ټول راووت او قتل شروع کا پیدا نکړه په مکه کې نو نبی علیہ السلام خپل یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آغی غار تا ورسیدا لا سحر وقت ندے داخل شوے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و تعرض کی دا اللہ پیغمبرہ اول زکو زیگما دا غار سپا کوم حسنا چک چرتا معذر شیوی او تاسو تا تکلیف او نرسیگی کمالا او رسیگی پروانشتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار صفا کا صفائی دا آغا غار ٹولا اکڑا نبی علیہ السلام طرز کئی دا اللہ پیغمبرہ را کش ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل پتون مبارک اگت کا او نبی علیہ السلام تا عرض کی دا اللہ پیغمبرہ بیہقی شریف کی دی وی دا اللہ پیغمبرہ دلتا سر مبارک زما پا پتون کی دا او خپا دا غپون دائی دا یو دیوال یعنی یو تیگی طرف تا اگدکڑا والتے اولگا والا پا دغا ٹیم کے امام بیہقی رحمہ اللہ دا روایت ذکر کرے دے صحیح روایت نن زبیانوم آغا باز خبرے پا کتابونو کی چرتا پا صحیح سند سرا تقی عثمانی سے پخپلا فتوہ کلی دی وہ آغا خبر لوری مونگتا چرت پا حدیثوں کی معلومی نشوی صرف دائی وہ خبر معلوم شوا چھے بیہقی شریف ذکر کری دی فرمائی وہ کلا چیخ پا مبارک کئی کی خدا آغا مار یو پا دغا سوڑا کیو آغا والا ٹھک ورکا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا یو ٹھکنا باغا سوڑا اخپای خود دا والتا ٹک ورکی او پا دی یرا باند اخپا نا خواہ کئی اسی نا چی اخپا دی خواہ کم زما محبوب زما پیغمبر زما پا پتون باند سر مبارکی خود دے او دے زما دا وجینا چرت دا خوب نرا پانسی نبی علیہ السلام او دے دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دیر دا درد وجینا دا سترگ مبارکون اوخ کرا روان شوی او دا اوخ کونا یو اوخ کلارا دا کونین سردار دا پیغمبران سردار دا اغیب پا مخ مبارک اغا ساز کئی آغا دا اوخ کی آغا پریوتا سمرا خوش قسمت صحابی چه دا خپل سترگو اوخ کئی دا پیغمبر پر رخسار مبارک دا آغا کی ایمان پاتی کی گی
نبی علیہ السلام را پاسید ورته فرمایي ولې؟ وی د الله پیغمبره ما ته مار لګیا دی ټکونه راکوي. نبی علیہ السلام ورته وفرمیل خپه دې راتې خوا کا دم یې کړه. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پا اغا سات زما خپه مبارکه جگه جوړه شوه. دغه شپږ سوه کاله مار په دې سوړه کې پروت و سند نشته. دغه مار د عیسی علیه السلام نه حدیث مبارک اورېدلی سند نشته. شپږ سوه کاله مار ژوندی پاتې کېدی شي؟ د دغه سند نشته چې دا کم روایت ما بیان کا با دومره روایت ته بهقي شریف کې په دغه غار کې پراته دي. کافرو په مکه کې کسان راغونډ کا یو کس هغه په پال باندې ډېر ښه پوهېده د خپو تل به یې پېژانده چې یرې دا د نبي علیه السلام د خپې مبارک قدم دی او دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. کافر دومره چې د نبی علیه السلام د خپې مبارکې هغه قدمه نقشه یې هم یاده کړې وه. ورپسې روان شو. کله چې غار ته ورسېده نبی علیه السلام ته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه عرض کوي د الله پیغمبره کافر دغه دی ولاړ دي خپې وله ښکارېدې د کافرو چې هغه رسور سره اوړي راوړي. نبی علیه السلام ورته فرمایي لا تحزن ان الله مغمجن کېږه مونږ سره الله دی او په هغه دوو کې ستا څه خیال دی چې درېم ورسره رب وي. او په بل روایت کې راځي مفهوم مبارک کې داسې دی نبی علیه السلام ورته فرمایي ابن عساکر رحمه الله روایت کړی وی مونږه الله رب العزت د دې د نظرو نه بچ ساتلی یو. ولې؟ زمونږ مخې ته ملائک ولاړ دي مونږ ورته نه ښکارو. مونږ ته ملائکو پټ کړي یو کافر راغی او د دغه د غارې سور مخامخ حیات صحابه لیکلي وی د غارې سور دغه سوري مخامخ کېناسته او تش بولې کول. ام ورته نبي علیه السلام او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه ښکارېده او نبي علیه السلام او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ښکارېده چې ناسو تش بولې کول. په دې کې یو عقلمند ورته وایي وی ما داسې ګمان دی چې نبی علیه السلام په دې غار کې دننه دي. بل ورته وایي هغه د ده نه زیات عقلمند و. وایي که چرې په دې غار کې وی نو دې باندې وګوره غڼې جال تاو کړی په کار دا وه چې دا جال شلېدلی وی. دویمه ده د دې د غڼې د پاسه یوه جاله جوړه ده کمتره پکې ناسته ده هګۍ پکې اچولې دي نو په دومره سات کې دا دومره جاله او دا هګۍ اچول چې دي دننه ننوتې دا به ماته شوې وې. او درېیمه ده د دې مخې ته د کیکر ونه وه د هغه زغو ونه وه. وی که چرې هغې دلته تللی نو دا ونه په دې به خامخا دې له تکلیف میلاوېدی نو دلته نه دي تلي. نو مولانا عاشق الهي رحمه الله هغه څه عجیبه تشبیه د دې کوي. هغه فرمایي وی دغه جال مقصد دا و چې الله رب العزت دې کافرو ته وښوده چې ستاسو مکر ستاسو فریب ستاسو جرګې ستاسو چالونه دا داسې کمزوري دي لکه څنګه د جولاګي هغه جال کمزوری چې ته پوکې سره اوړي. والله خیر الماکرین. الله فرمایي زه غوره فیصله کوونکی یم ستاسو مکر نه چلیږي. دویمه ده چې د کیکر ونه وه دا په شپه په بل ځای کې وه د شپې الله وله حکم وکړ لاړه شه
او د غار سور مخې ته ودرېږه. دې زمکه سیره له وراغله ولته ودرېده. دې کې اشاره دا وه چې ای کافرو تاسو خو صحابو ته تکلیف ورکوئ، تاسو خو صحابه په مکه کې نه پرېږدئ. داسې ورځ به راشي چې دغه صحابه به ستاسو دپاره زغي جوړ شي، بیا به تاسو ته ماتې درکوي لکه الله رب العزت ولا بیا په څومره جهادونو کې وښوده. او درېیمه دې کې اشاره هغه انډې او هغه کوترې ته اشاره دا وه الله رب العزت ورته ښیي چې ای کافرو که ستاسو دا خیالو چې صحابه به د دې مکې نه وشړو، نبي علیه السلام به شهید کو، صحابه به ختم شي، دا شی نشي کېدی. دغه څنګه چې د انډې نه بچي پیدا کېږي دغسې به صحابه لاړ شي، بل ځای کې به د دې اولاد صحابه به نور مسلمان شي، کافر به ایمان راوړي صحابه به شي، هغه به بیا دومره زیات شي چې تاسو نه به مکه فتح کړي. خو کافرو کې عقل نه ولکن لا یشعرون. الله فرمایي کافر کې شعور هم نه چې پیدا یې نه که. درې ورځې په غار سور کې نبی علیه السلام ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تیرې کړې. د مکې مکرمې نه په 28 تاریخ د سفر راوتیو او نبی علیه السلام اوس د دغه ځای نه سفر کوي نو 3 شپې کړې وې. اوله شپه پکې د جمعې ورځ وه، دویمه پکې د هفتې ورځ وه او درېیمه پکې د اتوار ورځ وه. او نبی علیه السلام د خدمت دپاره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل لور اسما رضی الله تعالی عنہ، خپل زوی عبدالله رضی الله تعالی عنہ، خپل غلام عامر بن فهیره رضی الله تعالی عنہ دا یې مقرر کړي چې زمون خدمت به کوئ. عامر رضی الله تعالی عنہ به غار سور سره په دې غره کې چیلۍ سره ولې او چې نیمه شپه به شوه پته به ولګېده چې ټول د چیلو سرولو والا مکې ته لاړو، کورونو ته ورسېد. دا به بیا راغې ده به د چیلو نه پی ولوشه او نبي علیه السلام ته به ورکړه. او اسما رضی الله تعالی عنها به پټه ام راغله د خپل کور نه او روټۍ به وله حاضره کړه او د شپې به عبدالله رضی الله تعالی عنہ دا به راغې د مکې مکرمې ټول حال احوال به وله بیان کړه چې نن په مکه کې کافرو دا ویل دا ویل دا ویل. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو کس مقرر کړی و چې هغه عبدالله بن اریقط دغه کس مقرر کړی و چې ته به مونږ ته لار ښیې. دته د مدینې مبارکې لار معلومه وه، کافرو لیکن د خپلې وعدې خلاف یې نه کو. ښه وله پته وه چې دواړه یاران په غار سور کې دي خو کافر په خپله واده باندې ولاړ. نن مسلمانه ته ودرېږې ته جرګه وکړې د هغې باوجود جرګه ماته کې، ته جرګه وکړې د هغې باوجود مړی کې، ته جرګه وکړې د هغې باوجود چې کور ته راغلی نه یې هغه د مشرانو خلاف دې کړي، جرګه دې ماته کړي. پیمان یې ووایه چې زما وستانه زه د کافر نه خو مونږ ډېر اعلی یو کلمې واله یو، خو هسې که عمل ته وګورې نو د کافر عمل ابو جهل ته پته ولګېده چې پیدا کېږي نه نو اعلان یې وکړه چې چا نبي علیه السلام مونږ ته ژوندی راوست یا شهید 100 اوښان به وله ورکو. او دغه عبدالله کافر ته پته وه لیکن 100 اوښان بیا هم نه قبلول. دې ته ایمان د مسلمان داسې ایمان پکار دی. کافرو ما او تا خو مسلمان یو لیکن خپل ایمان پیسو ته نشو نیوی. عبدالله ته خبر ورسو چې ته به د شپې را ورسېږې او سبا د پیر ورځ د مونږ به د دې ځای نه سفر شروع کوو. د شپې راغلو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او خپل غلام
او نبی علیہ السلام درې و عبدالله دغه کافر چې لارې ورته ښوده دلی پیسې ورکړې وي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د څلورو کسانو قافله اوس روانېږي د غار ثور نه مدینې مبارکې ته اسما رضی الله تعالی عنه هم د شپې ځان را رسولی دی ستو دا غنم یا لور څه دغه یې خوټ کولی دي خوراک یې تیار کړی چې سفر باندې ځي چې څه خوراک یې ځان سره ویسي چې وږي نه شي چې کله راغله چې کله راغله خوراک یې راوړه نو اوښ کجاوه تیاره ده نبي علیه السلام قصوا اوښې نوم دی په هغې سور شه نو کجاوې پورې هغه ستو یې تړه خوراک یې تړه هغه توسما چې کم باندې تړلی کېږي هغه تهر شوی وه قور کې نو ګوره دې ته عشق او محبت وایي اسما رضی الله تعالی عنها وړه ده لیکن هغه د ملا نه چې کومه کپړه تړلې وه هغه کپړه یې د خپل ملا مبارکې نه قولاو کړه هغه یې په منځ اوشله وه نیمو باندې خپله ملا وتړه و هغه نیمه یې بیا راواخیسته او هغه اوښې پورې هغه خوراک په کجاوې پورې وتړه داسې صحابه وی ځان ته یې نه کتل چې خلق به راپورې خاندي چې هله ټولې کپړې وشرمولې داسې ایمان داسې جذبه داسې محبت مسلمانه زه اول ځان ته وګورم زما ګیرې ته وګوره مسلمانه زما پنسو ته وګوره مسلمانه زما وجود هغه واده ته وګوره چې سنت عمل مړه زما کم کار صحیح دی نه مې د خوشحالۍ کار صحیح دی او نه مې د مړي کار صحیح دی وایي ګوره اسلام کې علماو نه تپوس وکئ هغه سنت هم زه په کفر باندې مناوم نو څنګه مې عشق او محبت دی عشق محبت دغې ماشومې نه تپوس وکړه چې اسما رضی الله تعالی عنها ده چې هغه تا ته د عشق او د محبت تعریف وکړي چې ګوره خپل ځان ته مې نه کته چې کپړې مې به وشلېږي او دې شلېږي خلق دې راپورې وخاندي خو چې زما محبوب په لارې باندې چرته اوږې پاتې نه شي او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایي موږ څلور کسان روان یو څلور کسان سفر کوي په لاره ځو وایي په یو ځای کې سخته ګرمي وه وایي نبي علیه الصلاة وسلام هم وږی دی او چې سخته ګرمي ده ستړیوالی هم دی وایي یو غټ کاڼی مې وکت وایي هلته کې مې نبي علیه الصلاة وسلام طرز وکړو د الله پیغمبره لږ صبر وکړئ وایي منډه مې کړه هغه کاڼي لاندې مې ځای برابر کړ وی الله پیغمبر ته مې عرض وکړو جی دلته لکه آرام وکړئ سخته ګرمي ده خپل ځان ته هیر دی یاره څه عجیبه عشق دی وی ما ورته عرض وکړو دلته څمله او چې زه په خپله داسې نه چې زه کېناستم چې وره نمر نه پیدا د سوري نه پیدا والم بهر خو ډېر نمر دی وی نه ویم داسې راووتم سوره نمر ته وی ما اوس په دې تکل کتل چې څوک ووینم چې څه خوراک دی والم وی چې ومې کته یو شپونکی را روان دی د چیلو ګډې بیزې سره ولې وی ما ورته وفرمایل که ستا سره پی وي او تا له خپل مالک اجازت درکړې وي لږې پی راکه وی ما ته وایي او زه د پلانکي غلام یم وی ما هغه کس په مکه کې پېژنده وی ما ورته وی اجازت یې درکړې وی او وی پی راته راولوشل تازه وی مال یې په لوښي کې راکړه چې دا واله نو پی چې تازه راولوشي هغه ګرم وي او فرمایي وی بل کنډول راغوندې و راسره په هغې کې مې اوبه واچولې دغه پیو لوښی مې په هغې لوښي کې کېښود نو دې غالان دې بیخ لږ یخ شه وی نبي علیه الصلاة وسلام ته چې رالم هغه را پاسېدلی و وی ما ورته عرض وکړو د الله پیغمبره دا پی لږې اوس کوئ وی چې نبي علیه السلام اوس کړي زه خوشحاله شوم دا نه وایي چې خفه شوم دا نه وایي چې ماله لږې پرېږده وی زما پیغمبر چې اوس کړي زه خوشحاله شوم وی بیا دغه ځای نه دوباره سفر روانېږي وی په لاره را روان دي 8 ورځې سفر دی د یو پیر نه بل پیره پورې
وی چې په لاره راتلم ام معبد وی د هغه یو بوډۍ وه ډېره زیاته بوډۍ وه هغه د خپلې خیمې نه بهر ناسته وه وی مونږ چې ورغلو وی نبی علیه السلام ته فرمی چې د خوراک څه شته وی د الله پیغمبره سم نشته خاون خو مې بهر تللی هم بوډا دی او دغه چیلې ولاړې دي او دا خو وچې دي او دې کې پی نشته نبی علیه السلام ته وفرمایل وی که ستا اجازت وي دغه یو اوچه چیلۍ چې ډېره کمزورې ده دغه ترې رابار که دې خوا وی ما وی رایوست وی نبی علیه السلام پې بسم الله وویله او تیونو ته یې زور ورکه نو چې څومره لوښي وو هغه ټولې د پیو نه ډک شه او نبی علیه السلام هم اسکله ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم اسکله او هغه غلام و هغه کافر چې لارې ورته خود عبدالله هغه هم اسکله و هغې بوډۍ ته وایي دا باقي پی دلته ځان سره کېږده دا لوښي چې کم ډک دي دا به دې پکار شي نبی علیه السلام بیا روان شو په لاره ځي هغه بوډۍ خاون کور ته راغی ورته وایي ای بیبي دا پی د کوم ځای نه راغله دا پی کوم ځای کې وو زه خو حیران دا یم دا خو وچې چیلۍ او کمزورې دي هغې وله پوره قصه بیان کړه وی دغسې یو سړی راغی او څه الفاظ یې وویل او هغه چیلۍ نه دومره پی وشه چې دا وګوره دا ټول لوښي ترې ډک دي وی بوډا ورته وایي بیبي لږ صفات یې راته بیان کا څنګه سړی و ورته وایي خاونده واوره د سترګې مبارکې غټې ورځې مبارکې کولاو ما ورته خو یې جوړو نو جوانه نبی علیه السلام قدرتی او مخ مبارک غنم رنګ ویښته مبارک زلفان ګرګوتي نه ډېر تاو او نه ډېر سیده خبرې مبارکې ښکلې او د مخ مبارک هغه ښایستوالی هغه نشم بیانولی نو راشه چې نن یې دله زه بیان کم جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي وی یو ځل نبی علیه السلام په خیمه کې تشریف فرمالی چوغۍ واچوه او په دې چوغه په دې سیډونو باندې سرې سرې کرښې وې او د څوارلسمې سپوږمۍ بلکل پوره وه او په اسمان کې ولاړه وه وی نبی علیه السلام د خپلې خیمې نه راووته وی ما به کله سپوږمۍ ته کتل کله مې په پیغمبر مخ مبارک ته کتل موازنه مې کوله چې په دې دواړو کې ډېر کم یو ښایسته دی فرمای مفهوم مبارک داسې دی وی زما د په الله قسم وي د سپوږمۍ نه زما پیغمبر ډېر ښایسته و دومره حسن دومره صحابه خو بیا صحابه و که نه ځکه چې یوسف علیه السلام حسن ښځو ولید وقطعن ایدیهن خپلې ګوتې یې کټ کړې خو زما پیغمبر حسن چې صحابه ولید په جنگ بدر او په جنگ احد کې هغې ګوتې مبارکې کټ نه کړې سرونه مبارکې پې کټ کړې د حسن علامې وګوره او بیا څه فرمایي بوډۍ ورته وایي وی راځه د ده سره میلاوېدل غواړو چې راغله نبي علیه السلام باندې ایمان راوړل مخکې روان دي سراقه دته چا وویل دا د مدلج د علاقې اوسېدونکی و په یو مجلس کې ناستو او یو سړي وویل چې هلکه چې ابوجهل پې سو اوښان انعام یې ښودی دی هغه پلانکی د سمندر په هغه غاړې باندې را روان دي سراقه وایي دا پلوانو دا د خپل علاقې مشرو دا غلی اووته غلام ته وینځي ته وویل چې ما له اس تیار کا او زه مزه یې نیسم خو چې کله را ورسېد نبی علیه السلام را روان دی په شانه ګوري ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه عرض کوي د الله پیغمبره شاته یو کس را روان دی وی پرېږدې چې را روان دي نبی علیه السلام دعا وکړه فورا ځمکې ونیو
د اس سره سره د ګونډو اس په ځمکه کې ښخ شه ورته عرض کوي د الله پیغمبره ما ته پته ولګېده د حق او سچ پیغمبر یې سوال الله ته وکړه چې ما خوشی کړي درې کارته بیا چې کله خوشی که بیا یو چمړې کاغذ یې راواخیست چمړه وی د الله پیغمبره په دې لیکل وکړه ما ته پته ده چې ستاسو به په دې ټول عرب په مکه او مدینه په عرب او په عجم باندې به ستاسو باچاهت راځي ستاسو دین به غالبه کیږي خو ما سره لیکل وکړه چې زما قوم ته به څه نه وایې زما قبیلې ته به څه نه وایې فهیره رضی الله تعالی عنه عامر هغه وله لیکل وکړه خط یې واخیست خو نبي علیه السلام ورته یو خبره فرمایلې وه وی ای سراقه اب کم حالت وي مفهوم مبارک داسې دی چې د قصر او د قیصرا هغه د باچاهانو کړی ستا په لاس باندې وي د بډوانو بیا یې د فتح مکې په ورځ حیات صحابه لیکلي دي د فتح مکې په ورځ مولانا عاشق الهی رحمه الله لیکلي د ایمان راوړی و هغه کړی د عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې قیصر او قیصرا قیصر ایران ته ویلی کېده دغه فتح شو کله چې دغه کړی د باچاهانو راوړلی شوې عمر رضی الله تعالی عنه ته مال غنیمت کې په مدینه مبارکه کې پیش شوې وی دا زما عمر رضی الله تعالی عنه ته فرمایي څنګه ستا وی ما ته نبي علیه السلام فرمایلي چې اب کم حالت وي چې ستا په لاسونو کې د قیصر او د قیصرا کړی پرتی وي عمر رضی الله تعالی عنه ته فرمایل چې تا ته زما پیغمبر درکړي امام درکړي تاسې په دین مین او بیا څه فرمایي وی واپس یې کړی ورکې وی په مال غنیمت کې په بیت المال کې واچوه او په خلقو یې تقسیم کا نو نبی علیه السلام د دغه ځای نه راووت په لاره باندې وله یو کس راغی چې بریده 70 کسان ورسره دي 70 جنگجو کسان د جنگ دپاره نبی علیه السلام 4 کسان دي یو عبدالله هو کافر دي 3 کسان دي او دی 70 کسان او یو بریده دا راغی نبی علیه السلام ورته فرمایي ما اسمکا ستا څه نوم دی وی بریده نبی علیه السلام ورته څه فرمایي وی خبره به یخه شي بیا ورته فرمایي د کمې قبیلې یې وی د سهم وی بس اسلم خبره به تسلیم شي بریده رضی الله تعالی عنه فورا ورته عرض کوي د الله پیغمبره تاسو څوک وی زه محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب صلی الله علیه وسلم یم فورا یې کلمه راوړه بریده رضی الله تعالی عنه را روان څه پسې و او وشو څه یاد وساتئ زموږ کتابونو لیکلي وی نبی علیه السلام مخ مبارک ته چې چام کتل ایمان یې راوړی بیا یو سوال راځي وی دا ابو جهل دا عتبه و شیبه او دا لوی لوی کافر دی ولې ایمان نه راوړه کتابونه لیکي وی اصل کې په ټول عمر کې دغه کافرو نبی علیه السلام مخ مبارک ته د مینې په نظر یو جلک هم نه دی کتلی که چرې کتلی وی دی به ایمان راوړی داسې حسن داسې چهره مبارکه نبی علیه السلام ته الله پاک ورکړې وه او چې نبی علیه السلام راغی مسجد قبا ته دا هغه د مکې مکرمې نه مسجد قبا ته راورسېد دغه ځای کې دا جومات نه و نبی علیه السلام چې راورسېدو دغه ټیم کې 8 تاریخ د ربیع الاول او د پیر ورځ وه پیر په ورځ د غار سور نه را روان شو د مکې نه د جمعې په ورځ ووته د شپې او چې هلته راورسېد د غار سور نه نو 8 ورځې سفر یې کړی او په مسجد قبا باندې کوشو مسجد قبا کې اوس څه کېږي نو انشاءالله که آینده جمعه ټیم و بیا به بیان کو چې هلته کې کم واقعات کېږي او مدینه مبارکې والا چې کم استقبال کوي الله دې ټول بوزي زما غوندې ګناهګار هغه ځای لیدلی دی اوس هم شته چې کم ځای کې به دوی ولاړو او د نبي علیه السلام دیدار به یې کو
چې کله به راځي نو هغه ځای آبادي ټوله ورانه ده خو هغه ځای اوس هم مغسې پروت دی صرف آبادي پې د خلافت عثمانیه په وخت کې آبادي پې لږه وشوه داسې یو کمره غوندې جوړه ده 2-3 چته د حاجي صاحب د ټولو ته پتې خو اکاڼې اوس هم شته په اکاڼو باندې زه وګرځېدم ما په دې به ډېر صحابه ګرځېدلي تک تور کاڼي دي خدای راستي اوس پې ښه ډېر وګرځېدم هغه کور ته ورتلم خو ګیر چاپېرې تې جال تاو کړی و هغې نه لاندې کار کېدو عربیانو بادشاهانو ډېر کوشش کړی چې دغه ځای ورانه و مدینې والا ورته وویله چې که دغه ځای ته مو ګوتې وړئ که نه دا زموږ یو یادګار دی خدای راستي چې بغاوت دله شروع نو هغه ځای ته ګوتې نه وړي نو الله پاک دې موږ تاسو ټول بار بار بوځي نو چې بیا هلته څه کېږي انشاءالله هغه به آینده جمعه بیا وایو یو خبره خو دا مختصر چې دا ټک ټک راوتې دا خو راته ډېرو کسانو وي استاد جمعې په ورځ ووایه نو ما په زړه کې ما زما ویلو څه ضرورت هر سړی پې پوهېږي خو چې ته دا کې ټکه 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 توسپې نه یې وویستې ذکر به دې کو هغه یې د نه وویسته داسې ده که نه ده خو اوس چې ټک ټک کوي نو څه توره به وکړي کشمیر پې ازادۍ فلسطین پې ازادۍ برما پې څه شی پې ازادۍ ښځې او سړی او بوډاګان پکې مبتلا دي ټک ټک او ټک ټک خفه کېږم نه زموږ دا طالبان ناست دي دا 14 طالبان دي دې نه مې څو ځله راغونډ کړه خو ماشومان دي نو چې بار په علاقه کې دی ویني دیم کوي دیم راوالي څو ځله تې ما راواخیسته څو ځله زموږ د مازن بابا په دیرمارۍ کې مو تې تاله کړي دي ما تې په ډیکس کې تاله کړي دي نو څومره به تې راواخلو نو په کار دا دی چې اول خو دا دوکاندارانو نه راوړي دې نه ځان بچ وصحابي اجمعین سمو اورید یا الله سمو ویل سمو اورید یا الله پې عمل کولو توفیق راکړي یا الله څوک قرضدار وي قرض نه اخلاص کړي یا الله څوک بیماران دي بیماري په شفا بدله کړي یا الله چا کاروبار نشته حلال ورزق کاروبار روان کړي یا الله حرمینو شریفینو ته مونږ ټول بار بار بوځي یا الله دغه دیدار په مونږ باندې بار بار نصیب کړي یا الله د فلسطین مجاهدینو ناصر و امداد شي یا الله د یهود تباہ و برباد کړي یا الله په کشمیر کې د مجاهدینو ناصر و امداد شي یا الله چې څومره خلق مسلمانان وفات شوي څوک شهیدان شوي په جهاد کې یا الله درجات بلند کې یا الله مغفرت نصیب کې یا الله نبی علیه السلام څومره خیر دعاګانې غوښتي کې موږ څه وکړي کم نه امن غوښتي نو په امن کې وساتي وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله یا ذا الجلال والاکرام وصلی الله علی النبی الامي